أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په موږ باندې یو څو ورځې پس د روژې میاشت را روانه ده او د روژې د میاشتې نه زیاده سے زیاده فایدې اغستو دپاره زمونږه توجه پکار ده. دې توجه حاصلولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو ته د رمضان د شعبان په آخري ورځو کې خطبه یا یو لیکچر ورکړی و. همدغه رنګې موږ هم دغه اهتمام کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل وشي او کومه روژه میاشت چې را روانه ده هغه موږ زیاده سے زیاده قیمتي کو. الله تعالی په خپل کلام کې په سوره بقره کې چرته چې د روژې د فرض کولو آیات نازل کړی و هلته کې ورسره دا ویلي و یرید الله بکم الیسر، الله پتاسو آسانی غواړي. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. او ولا یریدو بکم العسر، او خدای پاک تاسو تنگول نہ غواړي، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا. الله موږ له آسانی راولي او الله په موږ باندې سختۍ نه کوي. نو موږ ډېر خوشحاله شو چیرې یقینا الله زموږ په سره د ټولو مهربانو نه علاوه یو دا مهرباني ده چې د هغه په حکمونو کې زموږ دپاره د اسانۍ یو صورت دی. چرته الله زموږ په ذات باندې داسې بوج ناچي چې هغه زموږ د وړو نه وي، ځکه الله د خپلو بندیانو نه ښه خبر دی. زموږ دپاره قیمتي شی د ایمان نه پس څه شی دی؟ وستا صحت قیمتي دی او عافیت قیمتي دی. د ترمذی شریف یو حدیث دی، ایمان کے بعد صحت اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں. ابن ماجہ حدیث تھے، ایمان کے بعد صحت اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں. د ایمان نه پس د ټول نه قیمتي شی چې ستا وجود روغي او عافیتي وي. عافیت څه ته وایي؟ وی چې په کور کې خیری، په اجره کې خیری، ستا کیس کورټ نه، ستا تحصیل تاڼه نه، ستا په اسپتال کې مریض نه او ستا په گاونډي سره لوړه او جګړه نه وي. نو چې کله د دې نه محفوظ یې دې ته عافیت وي او دا د خدای پاک لوی انعام دی. د ایمان نه پس بل انعام وی هغه ستا صحت دی او ستا صحت به الو حاصلیږي چې ستا زندگی په اعتدالي. دو به اعتدالی ستانه صحت نعمت اخلی، یو د خوراک به اعتدالی، یو د جذباتو به اعتدالی. د جذباتو به اعتدالی دا ده چې ته غصه شې ډېر، چې ته کینه ډېره کې، ته حسد ډېر کې، ته ناسوده یې، نو بیا به ستا جذبات به اعتداله یي. د دې وجې نه که ته خپل جذبات په کنټرول کې وساتې نو بیا به ستا منټل ټینشن کمی. د منټل ټینشن دپاره دوه ټکي دي، یو ته انزایټي وي، یو ته ډپریشن وي. قرآن د دې دپاره الفاظ استعمال کړي، فمن اتبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې د ما د هدایت مطابق خپل زندگی تیری نو په هغو به انزایټي هم نه وي، فلا خوف علیهم په فیوچر ده بس یریږي نه، ولا هم یحزنون او په هغې به ډپریشن او غم هم نه وي. نو که د غم او د انزایټي نه ځان خلاصې نو د هدایت اتباع به کې، او د هدایت د اتباع دپاره د قرآن او د حدیث نه بهتري نظریه نشته.
او بل مونږ ته وی چې خپل جذبات په کنټرول کې کوي نو د جذباتو د کنټرول کولو لپاره مونږ ته وی د نیکو خلقو نه حق صدا والکاظمین الغیظ چې هغه غصه په کنټرول کې کوي والعافین عن الناس چې هغه خلقو ته معافي کوي والله يحب المحسنین د الله هغه خلق خوښي چې هغې ته کومه ډیوټي حواله شي هغه ایکسلنټ کوي هغه په بهتره طریقه سره ادا کوي که هغه کلاس 4 نوکري که هغه مصري او کاغا جوته پړې او سپایزار ګنډلو والا چمیاري او کاغا غټ افسری اکه داغه ملک صدر یا وزیر اعظمي خو هغه ته چې کومه ډیوټي والی هغه په احسنه طریقه سره کوي د الله د هدایت مطابق انجام کوي دې ته احسان وایي کم کار چې په بهتره طریقه سره وشي منګه چې د پاره کم د پاره د ایکسلنٹ الفاظ استعمالو دې ته احسان وایي نو والله يحب المحسنین د خدای پاک احسان والا خلق خوښي نو که ته خپل ذهني یا جذباتي کنټرول غواړي او جذباتي اعتدال غواړي نو دا یو څو خبرې به ته منې کې او دا په روژه کې د دې ښه ټریننګ کیږي د دې وجه نه په روژه کې چې د کومو خبرو نه ته به ځان بچ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړي هغې کې دا دي چې یو به ته غوسه کېږي نه ته به غوسه سکې او بل به ته دروغ نه وایې نو حضرت ویلو من لم یدع قول الزور والعمل به منګه د ایر کنډیشن مثال پیش کړو چې ستا ایسی به الو کار کوي چې ستا شیشې بندي د گاډي او دا شیشه چې د کولاوي چې دروغ وای نو ستا ته د روجې ټنډک نشي میلاوي دی نو موږ به اراده کوو چې په دې میاشت کې به د روجو نه ځان ساتو او د دروغو نه ځان ساتو والعمل به او په دروغو کارونه به هم نه کوو ځکه چې حضرت وایي چې فلیس لله حاجة ان یطع طعامه وشرابه کو فرض که ته مسلسل دروغ وای او ته مسلسل د دروغو کارونه کې او ته د دروغو گواهی ورکې او ته د دروغو نمبرې په پرچو لګې او ته د دروغو سپورټ خلقو لورکې نو بیا دا ستا د خوراک او د څښاک نه دا پال چې دی دا ته چې د ماښام پورې کې دا به تاله په کار را نشي نو موږ به دا کړکۍ بندو ځکه چې جذباتو کې اعتدال بالو راځي چې ته د دروغو نه بس کې او بل حدیث کې راته وایي لیس الصیام من الاکل والشرب روجه ګوره یوازې د سکاک او د خوراک نه ده بلکې انما الصیام بلکې که ته صحیح روجه نیول غواړې من اللغو بیکار خبرې به نه کوې نو موږ اراده کوو چې په آینده میاشت چې زموږ شروع شي نو موږ به یا چپ یو یا به د خیر خبره کوو فلیقل خیره او لیصمت او موږ به هغه بکواس نه کوو چې د هغې کیسټ کو موږ ته چې واورو نو په موږ خوله راشي دا ما څه ناروا ویلې ده نو خپله جواب په کنټرول کې کوو ځکه حضرت د صیام یا د روجې ډیفینیشن چې کړو من اللغو و من الرفس والرفس او شهوانی خبرې هغه خبرې چې پای کې سیکس انوالي هغه خبرې چې پای کې جنسی جذبات اوبراویږي هغې کې کو اخباري که رسالۍ کو فیسبوکي او کو هغه د ټي وي کمیډیای د هغې نه به ځان ساتو موږ به هغې ته ګډ به ووایو او بیا حضرت موږ ته وایي فان صابک احد فقل انی امرئ او جهل علیک که یو سړی ستا سره مس بیهیو کوي ایون دومره مس بیهیو کوي چې تا ته کنزل وکړي نو که ته خپله روجه بچ کول غواړې نو فقل انی صائم رسول الله صلی الله د الفاظ دوه پیرې ویلي جواب کې ورته ووایه چې زما ګورې روجه ده نو د صحت او د عافیت حصول دپاره د جذباتو کنټرول پکار دی او روجه موږ ته د جذباتو کنټرول ښیي او بل د صحت دپاره د خوراک اعتدال پکار دی ځکه چې نه خورې د لوږې نه به خراب شي د دې وجې نه الله په خپل کلام کې موږ ته ځای په ځای ویلي کلو خورئ وشربو سکئ هسې نه چې نه خورې نه سکې نو دا هم ستا لپاره سټ او فټ نه ده بلکې یو کار بکې احتیاط پکې ولا تصرفو اسراف پنه کوئ او د خلقو اکثریت د خوراک د اسراف د وجې نه د خېټو په بیمارو کې دي یا د بلډ پرشر په بیمارو کې دي ځکه چې هغه په اعتدال سره خوراک نه کوي نو روجه به موږ ته په اعتدال سره د خوراک چل ښیي نو زموږ کانه او پینا به په اعتدال شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کم چل ښوولی د خوراک دپاره نو د حضرت الفاظ ډیر مزیدارو وی کسی آدمزادے کے لیے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا کسی آدمزاد نے
किसी आदमजाद ने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा. بنی آدم چې دی که نه د آدم بچي دی چې څومره لوښي ډکوي نو د ټولو نه خراب لوښی چې ډک شي هغه خیټه ده. نو چېرته خیټه فل خوراک به نه کوې وی الو خورا چې ښه وږی شي او الو پاسا چې لا پوره موړ نه یې. نو که فرض که دا اصول تا اپنا کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے. یو څو نوړیم تاله پوره دی چې په هغې باندې آپ کی کمر سیدھی رہے چې ملا دې پې نه غی. او که خامخا ته وایي چې نه زه خو به خورم نو حضرت طریقه ښوولې ده ستا دپاره دا پوره دي چې 1/3 معده کانے لکا 1/3 پینے لکا اور 1/3 سانس دپاره پرېږده. د دې وجې نه دا د ترمیزي حدیث دی. نو ته په خوراک کې به احتیاط کې نو روژه موږ ته د خوراک د احتیاط چل ښیي. نو دا دوه خبرې چې وشي نو موږ ته به 2 څیزونه میلاو شي. یو به موږ ته صحت میلاو شي انشاءالله او یو به موږ ته جذباتو کې اعتدال راشي. نو موږ ته به منټل صحت ځکه د صحت ډیفینیشن چې هوښیارو خلقو کړی نو هغه دا دی کمپلیټ ویل بینګ اف باډي اینډ مایند. که وجود دی روغی خو مایند دی ټیک نه نوم روغ نه. اکه مایند دی ټیک وجود دی ناجوړی نوم ټیک نه. نو که ته خپل مایند او باډي دواړه ټیک کول غواړي نو په خوراک کې به اعتدال کې او په جذباتو کې به اعتدال کې. نو رسول قرآن کې چې موږ ته ویلو چې تاسو باندې کومه روژه راوستې که نه تاسو له مشکل نه دی پیدا کړي. یرید الله بکم اليسر خدای تاسو له اسانی ګوري ولا یرید بکم العسر تاسو له خدای پاک تکلیف نه ګوري. تاسو په تنګۍ کې نه چی او تاسو یو کار به کوئ ولتکملوا العده د روژو شمار به پوره کوئ 29 یا 30. بل ولتکبروا الله علی ما هداکم الله تاسو ته چونکې هدایت درکو د دې په بدل کې به د الله لویي ستاسو پړه کې راشي او د الله لویي به ستا پړه کې الو راځي چې ستا سره د ټولو نه غټ انعام څه دی قرآن. نو چې کله قرآن تا ته میلاو شو نو د دې قرآن د انعام په شکریه کې ته عملی طور روژه نیسي نو عملی شکر ادا کې. نو چې عملی شکر ادا کې نو بیا ته شکر گزارو کې براشي. نو د شپې به بیا ته قولی شکر ادا کې نو به الحمدلله وای به الله اکبر وای او د شپې به ټوله شپه زیاته ایسه کې ته تراویح یا تهجد کې. نو کله چې ته ستاره طرف نه عملی اعتراف په صورت کې روژه شوه او د قولی اعتراف په صورت کې مونځ شو نو ستا زندگی به څه شي متقیانه زندگی بشي. پتا کې به متقیانه زندگی صلاحیت پیدا شي او بیا به ته دومره شکر گزارې چې ستا سینه به د الله د شکر نه تړپاویږي. پتا باندې بدن نه رپی راشي او ستا د زړه دړکن به هم د شکر نه ډک شي او ستا باندې به غونې زیګ زیګ شي او تا ته به الله ډیر لوی ښکاره شي او ځان به درته ډیر وړوکی ښکاره شي. او ولتکبروا الله علی ما هداکم ته به د الله تکبیر او لویي به ستا په ذهن کې راشي او د دې په برکت باندې به لعلکم تشکرون ته به شکر هم ادا کې لعلکم تتقون تا ته به تقوا میلاو شي. او بیا چې ستا پړه کې کوم سوالونه نو اخري آینده آیات کې وایي چې بیا به تا هغه الله ته کوې نو ډایرکټ به الله ته رسي. نو اذا سألک عبادي عني فإني قریب. دې وجې نه وایي چې که ته د الله تعالی د شکر جذبات په خپل ځان کې پیدا کول غواړې نو د الله په نعمتونو باندې چې لږ غونته کې سوچ وکې نو ګوره چې ته دنیا ته راتلې که نه نو ته په څه کې وې ته د الله د نعمتونو په یو سمندر کې وې. بلیسنگ ان اوشن آف بلیسنگ د خوشحالو او د رحمتونو یو سمندرو. ویسو وی بھوک میں آپ کو کھانا ملا پیاس میں آپ کو پانی ملی نیند کے لیے آپ کو بہترین رات ملی کام کے لیے آپ کو دن کی روشنی ملی اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک بہترین رشتہ ملا. دا ټول ارینجمنٹ تاله الله کړو. د خوراک د پاره د لوږې په حالت کې تا ته روټۍ تیاروه د تندې په حالت کې تا ته اوبه تیارې وي د شپې د پاره تا ته د شپې تیاره د پرسکون رات تیارو او د ورځې د کار کولو د پاره ستا ته بهترینه ورځ میلاو شوه او د خپل نسل د برقرار ساتلو د پاره تا ته د بهترین رشتې تنظیم کړو او د خپل مناسب رشته تا ته میلاو شوه او بیا ستا ته د خوند اغستو د پاره د ذایقې ټیسټ بډز میلاو شو
چې هغه ستا په ژبه کې و او چې کله تا یو شی ساکه نو تا ته د پیکوړې او د کباب او د چکنۍ خوند میلاوېدو او تا ته د اورېدو دپاره د خوږ اواز د اورېدو دپاره په غوږونو کې الفیکټري یا په غوږونو کې دغه چې و ایر ډرم او د هغې کې ستا دپاره د هیرینګ د اورېدو کم سامان و هغه یې فټ کړی نو تا پې خواږه خواږه اوازونه اورېدل او د خوشبویۍ د مزې اخیستو دپاره ستا په پوزه کې الفیکټري اینډز و د هغې کې د خوشبویۍ د اخیستو دپاره تا ته آزاد درکړي او همدغه رنګې د ښو څیزونو د لیدو دپاره تا ته اپټیک نر او تا ته آی او تا ته د ریټینا درکړو چې په هغې تا رنګونه لیدل دا ټول څیزونه چې تا ولیدل نو تا ته پته ولګېده چېرې خو ډېر مهربانه ذات دی د دې وجې نه هغه ذات وایي چې دغه ستا په زړه کې د شکر جذبات رالل که نه او تا ته زما د نعمتونو احساس وشو نو یو په تا باندې ما بظاهر روژه لږ غونته کې امتحان ایښی دی خو دا مګورې زه تا سره زیاتی نه کوم یرید الله بکم اليسر زه تا لپاره اساني ګورم ولا یرید بکم العسر او زه ستا ته تکلیف نه ګورم نو ته قرآن ګوره چې خپله زندگی کو په اسانۍ تیرول غواړې د قرآن ما په روژه کې نازل کړی او د روژه په حقیقت کې د قرآن سالګره ده نو چې قرآن په دې کې نازل شو نو ښه روژهدار هغه دی چې هغه په روژه کې د قرآن تفسیر ووایي هغه په روژه کې د قرآن حفظ وکړي هغه په روژه کې د قرآن ترجمه وګوري هغه په روژه کې د قرآن کلاسونه اټینډ کړي هغه په روژه کې د قرآن تجوید وکړي او هغې خپله زندگی د قرآن په قالب کې واچوي استاد صاحب بزرګ دی او هغه خپل شاګرد ته وایي صاحبه تا زما سره څومره وخت تیر کو نو شاګرد ورته وایي حضرت ما 32 سال ستا سره تیر کړل استاد ورته وایي تا ما نه په دې 32 سال کې څه زده کړل شاګرد ورته وایي ما صرف اته خبرستان زده کړې حضرت ورته غوسه شو چې لاغه بیلاغه اته خبرې په 32 سال کې هغه وی او چې بس جو بدغه اته مې تی زده کړي دي نو وی زه ته راته ووایه ته چې څه دې زده کړي وی حضرت ما ستانه چې قرآن وی ما د ټول نه ډومبۍ خبره دا زده کړه چې هر هغه شی چې ستا سره وفا کوي په کار چې د هغې سره مینه وکم او ما ته پته ولګېده چې سب سے زیاده وفادار چیز جو ہے هغه نیکی دی او نیکی به زما سره قبر ته ځي رشتہ دار دوستان عزیز ولی پارټي او جیداد دا ټول به بار پاتې شي نو ما چې د قرآن دا آیات ستانې زده کو من جاء بالحسنتې چا چې نیکی راوړه نیکی یوازې کول نه دي دا اخرت ته ځان سره وړل دي کم خلق چې نیکی وکي او بیا د نیکی نه پس بدی شروع کی او بیا په هغې کې کنځلې ویلې وکي نو خپله نیکي بل چاله ورکي دې وجې نه د امت مفلس هغه دی چې حجونه هم ډېر کوي او عمرې هم ډېرې کوي خو هغه د خلقو سره زیاتي کوي نو د هغه عمرې او حجونه به بل چا تقسیم شي دې سړي نیکي کړې ده خو وړې نه ده نو کم خلق چې په دینی تحریکونو کې د دین خدمت کوي خو په آخر کې د دین تحریک پرېږدي د دنیا په تحریکونو پسې ولګي نو دې نیکي کړې ده خو وړې نه ده نو نیکي وړل ډېر ضروري دي نو زما ټوله توجه په دې ده چې ډېره نیکي وکم زه نیکو طرف ته راغب یم او زه کوشش کوم چې د ځان سره هغه شی زیات وسم او د هغې شي سره مینه وکم کم چې زما سره به قبر ته ځي او هغه نیکي ده نو بیا ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې دپاره موږ ته ویلي وو چې ګوره یو فرشته درته اعلان کوي چې یا باغی الخیر اقبل ای د نیکۍ کوونکی را مخکې شه نو په دې بنیاد باندې موږ په روژه کې زموږ ټارګټ دی چې موږ زیاته سے زیاده نیکي وکړو که هغه د عبادت په صورت کې که د خدمت خلق په صورت کې او که د انفاق په صورت کې نو شاګرد خپل استاد ته وی ړومبی ټکی مې ستا نه دا زده کړی چې د نیکو سره اوس مینه کوم او وایم چې نیکۍ زیاده جمع کم چې ځان سره اوسم وی دویمه خبره دې څه زده کړې وی حضرت دویمه خبره مې ستا نه دا زده کړې چې ما به خپل قیمتي شی هغه ځای کې ښودو چې هلته کې هغه محفوظي پیسې ما بینک ته وړې چې به هلته به محفوظي او ما په خپل جایدادونو کې پلاټونه اخیستل چې پلاټ کې چرته تاوان نه دا ډېرې محفوظي خو ستا دا نه چې زده کړي او آیات کې ما ته پته ولګېده چې کوم کې الله ویل ما عندکم ینفدو ستاسو سره چې څه دي دا به تباه کېږي
وما عند الله باق او الله سره چې څه دي دا به باقي. نو زما ټوله توجه دا شوه چې د قیمتي نه قیمتي شی ماله الله له لیږل پکار دي ځکه چې دا به هلته صرف باقي پاتې کېږي. باقي کومه ارزه کې انویسټمنټ وکړو نو هغه به خلاصېږي. د دې وجې نه ما ستانه دا آیات زده کړی دی او زه اوس ټوله توجه مې په دې ده چې د خپلې زندګۍ قیمتي څیزونه د الله سره ډیپازټ کړم. په دې وخت کې د حضرت عیسی علیہ السلام هغه قول را یاد شي چې عیسی علیہ السلام وی چې آپ مال کو زمین پہ جمع نہ کرے کیونکہ یہاں کیڑا بھی ہے اور یہاں چور اور ډاکو بھی ہے. ته که دلته مال جمع کې نو دلته کې چینجي دي نو چینجي به پې ولګي که غنم دی راکړو، او دلته کې ډاکوان دي او دلته غله دي. نو که ته قیمتي موبایل ځان سره ساتې که نه نو په کوڅه کې به دې ونیسې، که ته ریزسټنس کین جو به دې ولي. نو بله ورځ په پېښور کې د یو ډاکټر صاحب بچی په دې باندې شهید شوی دی چې هغه موبایل غل نه ورکاو. نو عیسی علیہ السلام اسے آسمان پر جمع کرو، دا خپل قیمتي څیزونه په آسمان کې جمع کا، جہاں نہ چور ہے نہ ډاکو ہے اور نہ کیڑا ہے، هلته پې چینجی نه لګي. نو هغې شاګرد خپل استاذ ته وی جی دویمه خبره ما ستانه دا زده کړې ده چې زه کوشش کوم چې میکسیمم څیزونه په بره ولیږم او هلته کې زما دپاره محفوظ پاتې شي او ما ته بیا میلاو شي. وی دریمه خبر داسې زده کړې وی حضرت ما د اکوموډیشن دپاره د رهایش دپاره بهترین ځای کتو. زما دا خیالو چې حیات آباد به ښي په پېښور کې، خو ما ته چا وی چې نه په لاهور کې بیا ډېر ښه دی، او بیا ما ته چې وروسته سوچ راغی چې په کراچۍ کې به ډیفنس ډېر ښي، او بیا ما ته دا پته ولګېده چې په انګلینډ کې کو زما سیرې محلي نو ډېر به ښي. خو ما ستانه یو آیات زده کو او زه په هغې پوه شم چې د اوسېدو دپاره بهترین ځای چې دی هغه جنت دی، د ټولو نه سټینډرډ ځای جنت دی. نو ما په جنت کې د ریزرویشن دپاره تصور شروع کو او ما ته چې د دې آیات پته ولګېده چې و اما من خاف مقام ربه، چې سا چا سره هر وخت دا یری چې الله له به ځم او زما نه به تپوس کوي، نو څه یې وکړل ونهه النفس عن الهوا، د خواهشاتو نه خپل ځان منې کو مړه چې کو پکوړې پکې یې کو پکې نه، او کو شربت پکې یې کو پکې نه، او کو کباب پکې یې کو پکې نه. اصل شیخو نیکی ده، اصل شیخو د الله یره ده. نو زما سره د الله یرم پیدا شوه او خواهشات مې پرېښودل. نو څه شو فإن الجنة هي المأوا، د دې سړي دپاره به بوکینګ وشي د بنګلې په جنت کې. نو زما ټول تصور د دې نورو اکوموډیشنز په ځای باندې د جنت اکوموډیشن ته کنورټ شو او زما ټول دې طرف ته سوچ لاړ شو. او زما ټول سوچ په دې دی چې په جنت کې به قیمتي بنګله ځان له څنګه ریزرو کوم. ما ته دا پته ولګېده چې چا جومات جوړ کو هلته به له خدای کور جوړ کړي، زما توجه په جومات جوړولو ده. ما ته دا پته ولګېده چې چا په جګړه کې من ترکه مراءن که هغه په حق او خو هم جګړه یې پرېښوده وي چې زه به تا وګټله ما بایله، نو خدای پاک به د جنت په منځ کې د جنت په کناره دله بنګله ورکړي. نو ما ټوله توجه هغې ته شوه د جنت اکوموډیشن ته. نو ما جګړې مګړې پرېښودې که په جګړه کې یو سړی مخې له راغلی دی او هغه په ناقه دی ما ورته ویلي زه به تا وګټله ما بایله، ما وی چې ما له هلته بوکینګ پکار دی. وی بله خبره داسې زده کړې وی زما ټوله توجه په دې وه چې یاره زه عزتمند شم. خلق وایي چې پلانې ډېر د عزت خاوند دی، خلق ما یو ریسپیکټیبل پرسنالټي کنسیډر کړي او زه په ریسپیکټیز کې راشم. خو چې کله ما ستانه دا آیات زده کو چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې په تاسو کې عزتمن هغه سړی دی چې هغه د الله یره په هغه کې، نو زما ټوله توجه د تقوا په سیکر ورکولو شوه. او زه اوس ټوله سوچ دې ته کوم چې تقوا به ما ته څنګه حاصلېږي. د تقوا د پروسیجرز زده کولو دپاره ما قرآن کتو چې تقوا د حاصلېدو دپاره ما ته پروسیجرز پکار دي. ما ته یو دا ولګېدو چې اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، نو ما په هغې عمل شروع کو. نو خپله وینا مې ټیک کړه ځکه چې تقوا یې حاصلې نو خبرې به ټیک کې. او بل ما دا ته پته ولګېده چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، چې کو تقوا غواړې که نه نو د رښتینو خلقو ملګری شه. نو ما ډله پره عزیز ولی سیټینګ اوټ او بیټ دا د رښتینو خلقو سره کو، د دروغجنو خلقو نه مې خپله عزیز ولی او خپله پارټي بازي کټ کړه. زه د رښتینو خلقو ملګری شوم. کم خلق چې وایي چې وعده څه د خدای حکم نه دی، ما د هغو نه خپله رشته قطع کړه او زما تعلق د خلقو سره شو چې هغه رښتیا وایي، ځکه چې ما ته تقوا پکار وه. او ما بیا وکړه چې وصلو الارحام،
چې صله رحمي کوئ تساءلون به والارحام نو ما د صله رحمۍ کوشش شروع کو نو د تقوا د حصول باندې مې ټوله توجه مرکوز شوه ځکه چې ما ته په عزت پکارو او عزت بغیر د تقوا نه حاصلیږي وی حضرت بل به ما کې دا یو کمزوري وه چې ما به کله ایفرټس کوله بل به کول چې د بل سړي ایفرټس کې به هغه ګټه وکړه په دنیا کې نه په ما به نه ځایېدو نو ما له بقار راتو چې د ولې دومره پیسې وګټلې دی ولې دومره په سټیټس باندې دی دی ولې په الیکشن کې زمانه مخکې شو د جنډه ولې اوچته روانه ده او زه ولې پسې شاته یم نو زه به خفه کېدم او زما به ډېر بدي شو او په ما کې به کینه او حسد پیدا کېدو خو شکر دی حضرت ستا نه ما د قرآن یو آیات واورېدو او هغې زما زړه سیټسفیکشن وی هغه څه دی وی قرآن چې وی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم دا معاشي مسایل نه دي دا موږ په دې کې تقسیم کړي دي پتا باندې صرف محنت ته رزلټ او ورکولی په موږ دي نو بیا ما د الله په معیشت باندې اعتراض کول پرېښودو چې کسی کی اسٹیٹس کے ساتھ حسد کرنا یا اس کے ساتھ کینہ کرنا دا اللہ کی معیشت پر اعتراض ہے نو د الله معاشي فیصلې ما الله ته پرېښودې چې الله ته په دې ښه پوهېږې نو د دې وجې نه ما د خلقو سره د الله په تقسیم باندې ناراضه کېدو پرېښودل او د دې وجې نه زه اوس منټلی ریلیکس یم وی بله دې څه خبره زده کړې وه وی بله خبره مې حضرت ستانه دا زده کړه چې ما به کله وی چې زه په یو پارټۍ کې یم دا بلې پارټۍ والا زما دشمن دی کله به ما وی چې زه تور یم نو سپین زموږ دشمن دی او کله به ما وی چې زه وایټ یم نو بلیک زموږ دشمن دی ما ځان له ارټیفیشل دشمنان ځای په ځای کتلي او ما وی چېرې دته چېرته سپخ ښکاره نه شم دا د پلاني خیل دی او زه د پلاني خیل یم نو کله چې ما سټینډرډ آیات ستا نه واورېدو نو ما دا ټولې خبرې بیا یېرې کړې ځکه چې ما قرآن کې ولیدل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ستاسو اصل دشمن شیطان دی نو دی ځان له دشمن ونیسئ اوس زما ټول اټینشن او ټول سوچونه د شیطان په مخالفت دي د هغه په دشمنۍ دي نو د نورو خلقو دشمنۍ نه ویدرا شوم او صرف د شیطان په دشمنۍ کې یکسو شوم آخري خبره چې ما زده کړه وی ما به د سپورټ دپاره مختلفې ذریعې کتې چې چاته ملا خپله کم چې ملا مې مضبوطه شي نو کله به په پارټۍ پسې ګرځېدم نو کله به په حکومت پسې ګرځېدم نو کله به مې د پولیسي سپورټ اغستو نو کله به مې د ارمي سپورټ اغستو نو د ملک په حیثیت باندې به مې سوچ کاو چې امریکا څه غواړي هغه به کېږي نو د امریکې په سپورټ پسې به ګرځېدم او که د امریکې خلاف هم نو زه به بیا د روس په سپورټ پسې ګرځېدم خو چې کله ما حضرت ستانه دا آیات زده کو چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې چا په الله توکل وکړو دا وله پوره دی نو ما تمام سوچونه الله طرف ته متوجه کړل او ما وی چېره زه د نور چا نه سپورټ او ډیپینډنسي کوم په نور چا باندې او د نور چا سپورټ غواړم نو د الله سپورټ ولې ونه غواړم د دې وجې نه حضرت د هغه شه استاذ چې و د هغه شقیقي بلخي نوم دا شاګرد چې و د ده نه حاتم نوم رحمت الله علیهما دا دواړه بزرګانو هغه ورته وی چې بالکل تا د قرآن صحیح علم زده کړی دی او ته به د زندګۍ نه خوند والې د مرګ خوند خو هر چاته دی کل نفس ذائقة الموت خو که د زندګۍ نه خوند اخیستل غواړې نو یرید الله بکم الیسرا خدای ستاسو دپاره اسانۍ پیدا کوي دا یو څو خبرې چې قرآن ما تا ته ښیي هغه په ذهن کې به واچو راځئ چې د نیکو سره مینه وکړو راځئ چې خپل قیمتي څیزونه د الله سره جمع کړو راځئ چې په جنت کې ځان له بنګله ریزر کړو راځئ چې تقوا اختیار کړو چې خدای عزت راکړي راځئ چې د بل سره کینه او غصې په ځای باندې د الله په معیشت باندې راضي شو د معیشت په تقسیم باندې راضي شو او راځئ چې خپل مشترک دشمن چې شیطان دی هغه وپېژنو او راځئ چې توکل او بروسه صرف په الله وکړو ځکه چې من یتوکل علی الله فهو حسبه هغه موږ له پوره دی چې زموږ زندگی اسانه شي او موږ د ټینشن ډپریشن او انزایټي نه بچ شو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين